السلام علیکم کتونکو میلرم تاسو په خیریت سره محبوب علي تاسو خدمت کې حاضر دی او ما سره عروج خان چې ټول یې پیژني. عروج خان ډېره مشهوره تکړه اینکره او د فیوچر یو سرمایه د صحافت مستبدی موجود دي. زمونږ دا کوم تاسو دا پروګرام ګورئ دا تاسو محبوب اپډیټس باندې کې پی ابزرور باندې او دغه نه علاوه چې دي نو محبوب ویوز ټیک ټاک دی په هغې باندې هم تاسو کتی شي که نشي کتی او بالکل کتی شي او دوی که غواړي چې دوی څه معلومات حاصل کړي یا دوی یو داسې ښه خبره چې هغې نه د دې مخکې زندګي ښه کېږي نو بالکل دغه چینل د دې سبسکرایب هم کړي او دغلته دې ورځي چې څه غواړي نو هغه به دوی ته ملاویږي سرچ کې دې ورکوي. تاسو به راځئ پې آینده که نه او ولې به زه به پرې راځم چې یو ښه کار وي. موږ د دې خلکو خدمت لپاره راغلي یو نو چې یو ښه خبره وي یو ښه کار وي هغې نه زمونږ کتونکو اورېدونکو ته فایده رسي نو بالکل به موږ راځو په دغه چینل. صحیح دی جی بالکل دا موږ سره جرنالیست هم ده او فیلډ جرنالیست ده ورکینګ جرنالیست ده او بل دا چې ډېر ښه طریقې سره دا ریډیو اینکر ورسره نیوز کاسټر او دغې سره اورال د دې تقریبا سټیج ما اوس موږ لږ ساعت مخکې پولیس حوالې سره پروګرام وکړو ډېر ښکلې طریقې سره سټیج هم کور کوي او ورسره چې دی نو ایز ا هوسټ اف سټیج چې دی نو دا ډېر ښه پروګرامونه کوي. ډېره مننه کوم عروج تاسو موږ سره وختي پروګرام وکړو اوس هم راغلی. زه د پولیس حوالې سره د مختصر لږ خبرې کوو. زموږ 4 اګست باندې چې دی نو د پولیس شهدا ورځ لمانځل کېږي په خیبر پښتونخوا کې او اورال خیبر پښتونخوا کې چې قریبا 2000 پولیس اهلکار چې دي نو هغه شهیدان شوي دي په مختلفو پیښو کې او مختلفو کلونو کې دغه هغې پیښې راغلي دي او بیا پکې هغې شهیدان شوي دي. د 1970 نه 2024 پورې قریبا 2000 پورې دغه پولیس اهلکار چې دي نو دا شهیدان شوي دي. په 400 کې چې دي نو دا قریبا د 100 پورې پولیس اهلکار چې په کوم کې چې ډي اس پي اس پي دغه نه علاوه چې دي نو کانسټیبلز دي او لیډي کانسټیبل پکې هم شامل ده. بالکل دا شهیدان شوي دي او دغه نه علاوه په پولیس رینکینګ کې که موږ وګورو نو په دې کې موږ سره زما په خیال آی جي 2 آی جي دي ایډیشنل آی جي صاحبان دي پکې ایس پي دي ایس ایس پي رینک کسان دي پکې ډي پي اوز دي پکې او دغه نه علاوه چې نو بیا لاندې کانسټیبل هیډ کانسټیبل شو ورسره چې اف سی تقریبا 1340 1354 پورې اف سی اهلکار چې نو هغه هم شهیدان شوي دي. خیبر پښتونخوا کې قریبا 2000 پورې پولیس اهلکار چې شهیدان شوي دي. اوس چې کوم پروګرام وشو څه ګڼئ پولیس او ډېر زیات لکه 2000 فیملیز 2000 کسان شهیدان کېدل بیا د هغې نه بچي پاتې کېدل یتیمان کېدل دا ډېر لوی د یو کس 4 3 5 بچي ډېر لوی تعداد. بالکل محبوب خبره دا ده چې ډېره سخت هم ده چې مونږ یاد کړو دغې خلکو د ملک دپاره د دې ملک د خوشحالۍ دپاره د سوکالۍ دپاره مونږ پر امن ساتلو دپاره خپلې د وینې قرباني ورکړې ده. نو اول دغې شهیدانو ته د عقیدت پرځونې وړاندې کوو بیا د هغې هغه یتیمانان چې کوم دي یا د هغې کونډې پاتې شوي دي نو هغې ته مونږ وایو چې مونږ به همیشه له دوی سره یو او داسې څه قسمه مرستې وي نو مونږ سره رابطه کولی شي او مونږ به هغوی سره اوږه په اوږه ودرېږو. ضرور او چې کوم تاسو ته لږ شیبه مخکې خو دوی هم اناونس کوو په سټیج باندې چې د پن یعنی پرایویټ ایجوکیشن نیټورک د سایډ نه چې دي نو چې څومره د پولیس شهدا بچي دي او هغوی سکول ګوینګ دي سکول ته کې داخلېدو والا دي یا داخل شوي دي نو هغوی تعلیم به په پرایویټ ایجوکیشن کې بالکل فری وي. دغې سره سره دا ډېر غټ کریډټ دی چې څوک دا کریډټ اخلي هغه وي کفالت یتامه چې دی نو دا الله تعالی یو خو دا انسان ډېر زیات خوښوي. بل دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وي خپلې ګوتې دواړه داسې کړي چې د جنت کې چې دی نو ما سره به چې څوک د یتیم کفالت کوي نو هغه به ما سره بالکل دغه شانتې ولاړ دا ډېر غټ کریډټ دی او هر یو کس خواهش لري چې یاره موږ دغه شانتې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره چې هغه دغه شانتې ودرېږو نو د هغې لپاره دومره سخت کار نه دی آسان مختصر شانتې سټرګل دی. هغه سټرګل څه دی د یتیم کفالت کول دغه نه علاوه په سر د لاس کې دي او مطلب داسې ډېر راځي که نه خو ګورو مونږ او که مونږ لږ هم مدد وکړو هغوی سره نو هغې ته به هغه مرستې وررسي زمونږ هغې به مخکې ځي او صرف چې مونږ هغې اپریشیټ کړو نو بیا به هم هغې کې دومره حوصله پیدا کېږي ځکه چې د هغې پلاران د دې دنیا نه تللي دي او که تاسو ګورئ داسې زندګي بیا ډېره زیاته ګرانه تېرېږي. ډېره ګران شي. ډېره مننه عروج ستاسو یو جهان مننه. ستاسو هم مننه. عروج موږ سره چې ده نو هغه په ریډیو باندې به هم پروګرامونه کوي او ورسره چې دی تاسو به د دې چې خبرونه مو اورئ تاسو به د دې تجزیې مو اورئ او مختلف طریقې سره چې تاسو به د دې اواز اورئ په ریډیو باندې. ډېره مننه. تھینک یو ویری مچ.